تفسیر ماجدی عبدالمجید دریابادي او په سونو زرګاو میله لري د رؤیت خبر په ټلیفون باندې په ریډیو باندې یا په ټلویزیون باندې دومره لوی د کلکتې نه 1900 میل دور ته دا حجت جوړې نو دا په شریعت په روح باندې ظلم کول دي او دا په اسلام باندې داغ لګول دي نو د دې اختلاف مطلب یو سری مشاهده ده دا ته دروغجنه کولی نه شي نو ته چې هلکه زه وحدت غواړم ټول مسلمانان دي یو شي لکه څرنګه چې بړه دین چې کوم دی په 22 دسمبر باندې دی دغه شان دي دا اختر دیم شي په یو دغه باندې نو بیا په 1 جنوري کې وایسته که عام خمسدار یخني نو دا اسلامي میاشت دي کټ کوئ ورېده په یو ورځ خدای بیا راځي نه کله به په 29 راځي او کله په 30 باندې راځي بیا به څه کوې اتحاد څه کوې نو علامه ماجدي نقل کوي عجیبه خبره ده چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې وحدت خو یقیني شی دی ډېر ښه شی دی خو لیکن یو زبردستۍ سره طبعي او غیر طبعي شی یو ځای کول او پیغمبر د هغې لپاره قانون پیش کړی دی صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته او ته د هغې نه انکار کوي د دې امام مسلم نقل کوي کریب دا معاویه رضی الله عنه ته لېږلی دی او چې کله لاړ نو شام ته لاړو واپس راغی واپس چې کله راغی نو عبدالله بن عباس ته تپوس وکړي تاسو روژه د کومې شپې نه نیولې ده نو هغه ورته ویلی چې یاره مونږ خو د جمعې د شپې نه روژه نیوله جمعې په شپه مې میاشت لیدلې وه نو عبدالله بن عباس ورته فرمایي چې مونږ خو د هفتې د شپې میاشت لیدله نو دی ورته وایي چې د معاویه رضی الله عنه په روژه باندې او زموږ په روژه باندې ستا اعتبار نشته دی چې نه تاسو خپلې پوره کوئ او موږ خپلې پوره کوو او دغه رنګي هاکذا امرنا رسول الله مونږ ته رسول الله داسې امر کړی دی ټول محدثین مفسرین وایي چې د عبدالله ابن عباس رای داره چې مونږ ته دا حکم کړی صوموا لرؤیته وابطروا لرؤیته ستا لیدل زما دپاره معتبر نه دي ستا علاقه ډېره لرې ده ته په شام کې خپل اخترونه کوه او روجې کوه زما دې سره ضرورت نشته دی نو امام قرطبي د عبدالله ابن عباس د قول مطلب سره اقم دقه حدیث دی او دغه معنی بدایت المجتهد نقل کړی ده لابن ارسلان مالکی چې عبدالله ابن عباس مطلب هم دغه دی احکام القرآن ابن عربي نقل کړی ده اوس حدیث الباب کې بعض علما توجیهات کې چې عبدالله ابن عباس اجتهاد شام بلاد بعیده کې شمار کړی او دا یو اجتهادي مسله یا د اختلاف مطالب اعتبار هغه نه ورکولو فتح الملهم نقل کوي او بیا رشید احمد گنگوهی صاحب نقل کوي چې کریب د رمضان په آخر کې راغلی دی دغه شهادت افطار دپاره ټیک و خو لیکن د روژې دپاره ټیک نه و صاحب د تحفې نقل کوي چې یاره اختلاف مطالب له اعتبار نشته دی نو بیا وایي لا تصوم حتی تروا الهلال او لا تفطر حتی تروا فإن غم علیکم فاقتلوا الثلاثین وهذا لا يختص بأهل الناحية إلى جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين دی اوس غیر مقلد دی که نه خپل مسلک راټینګوي نو لګی خو بیا د حدیثو خپله خبره په خپل طبیعت باندې کوي نو څنګه به کې نه کېږي دا خو ټوله دنیا چې کومه دی په دې باندې اوس قایله ده چې یو سړی دی هغه په هندوستان کې دی بل په امریکا کې دی ها اوس په امریکا کې شپه ده و چې په امریکا کې شپه ده نو ستا خو روژه ده که نه فرض که نو په امریکې والي دې روژه ونیسي که و ستا په سعودي عرب کې عرفه ده ته وایې چې میدان عرفات سره تعلق دی هلته میاشت لیدلی شوي دی چې عرفه شوه نو په میدان عرفات کې عرفه ده اوس هلته خو عرفه ده که نه د عرفې دا حکم یا د سعودي عرب دپاره دی که د ټولې دنیا دپاره دی ته چې اختلافي مطلع نه منې نو بیا په امریکا کې روژه څوک نیسي که نه چې کوم مسلمانان دي د عرفې روژه به نه نیسي ولې که د عرفې روژه نیسي یا په 9 نیسي یا په 9 نیسي اتمه خو لاړه اتمه خو تا د سعودي عرب سره تړل ده چې سعودي عرب سره یې تړلې بدوانو سره دا حکم یو بدوان ته کړو که دا ټول مسلمانانو ته کړی ټول انسانیت ته کړی دی ټولې دنیا نو د امریکې خلک به څه کوي اب روژه نه نیسي یا فرض که هلته مونږ د هغوی سره ده ټیک شو مونږ خو سره ونیوله ده روژه خو د هغوی روژه به سره څنګه راځي د هغوی روژه به د 14 ګنټې وروسته او 14 ګنټې وروسته خو شپه بله ورځ شروع شي ستا شپه شروع شوه د هغوی ورځ شروع شوه ته ډبله شوې بیا ته بیا 2 روژې نیسې به 3 نیسې بیا خبره خرابه شوه نو د دې وجې نه اختلاف مطلع چې دا معتبر دی اوس هم معتبر دی دا د ټوله دنیا جاز ته وکړي پخوانۍ خبرې هغوی خو ده نه د دې وجې تفسیر ماجدي اوس خو ټوله دنیا قایله ده او بیا لودیانوي صاحب نقل کوي وایي ما یو 14 نکاتي پروګرام جوړ کړو امداد الفتاوی کې وایي اصل فتاوی کې د هغې دپاره مې په جامعه اشرفیه لاهور کې دا کمیټي راغونډه کړه
پاکی مولانا مودودی هم دی، مفتی شفیع هم دی، دا غټ غټ خلک دی. پاکی ما د اتفاق او د اتحاد امت لپاره یو یعنې نکتې مې لیکلې وې. اولنۍ نکته مې دا لیکلې چې که فرض که موږ اختلافي مطلق ختم کړو او بس په یو ځای کې میاشت ولیدلی شي ټوله دنیا به روژه کوي، ټول اختر کوي، هغه کاغذ راواخېستو زما په دې مخې راوشو. شاګرد دی هغه چې ته څه په شړه سره ته اوس هم دا خبره کوې، ته جاز ته نه خېږې. هلته چې کوم دی نو میاشت لیدلی شوي او دلته ستا چې کوم دی میاشت ته څه نه لیدلی نه وي. هلته چې کوم دی نور یې او دلته تا روژه ماته کړي. هلته سبا صادق او دلته سبا قاضي وي. هلته چې کوم دی نور ختلی او دلته چې کوم دی دا چلي وي. ته دې نه خبر هغه دا نه شي کېدلی. اتحادي امت لپاره طریقه نه، زموږ خپل حکومت دی، خپل وطن هم دی او خپل رویت هم دی. و که چا ولیده جو ټیک ته، که چا ولیده جو په قلاره کېنه ستا په دې کې څه کار دی؟ نو بس زما هغه کمیټې ختمه کړه چې کمیټو ته ضرورت نشته. دغه رویت دی، مرکزي حکومت فیصله وکړه، موږ سره متفق وو. په هندوستان کې چې کوم دی هندو چې کوم دی دا په کمیټې باندې ټول چې کوم دی دیوبند او د غیر دیوبند او بریلیان او غیر بریلیان او اهل حدیث او غیر اهل حدیث نه هلته اهل حدیث شته او نه پکې بیا بریلیان شته نه دیوبندیان شته، ټول یو روژه ده، یو اختر دی. او هندوانو ته اعلان کړی، هندوانو کمیټې کې ټول هندوان ناست دي او هغوی وایي چې سبا اختر دی، سبا روژه ده، دوی هغه ورسره مني. نو هلته خو یو پاکستان هم موندلی د اختلاف دپاره. دلته چې کوم دیوبندیان دي او بریلیان دي او اهل حدیث دي او حناف دي او پلانکې دي او جګړې جوړې کړې دي. په هندوستان کې ولې جګړې نه کوي؟ هلته دې وکړي که نه په رویت هلال کمیټې باندې. دلته قاسم علي خان جومات دی، په بل ځای کې نشته دی چې په هغه کې کومه کمیټې جوړه ده. نو هغه کمیټې د څه شي ده؟ ته لاړ شه، کمیټې د هغې خلکو ده چې هغه د سر نه د پاکستان قایل نه دي. د هغې خلکو کمیټې صدر هغه دی. او دا څوک دي؟ دا ټول افغانستان نواز، هندوستان نواز دي. د دې وایي ته علماء افغان وایي. علماء افغان، علماء افغان معنی دا ده چې د پاکستان یې نه منو هغه خلک دي، پاکستان د وجود قایل نه و. نو دا اختلاف پکې کوي. نو ته د هندو منې، د سیک منې، خو لیکن د مسلمان کمیټې نه منې. اوس خو هغه کمیټې والا هم بدل کړو، کېدای شي اوس هم یو ځای کړي. ځکه چې سړی به د کمیټې ښه پوهېدو هغه لاړو ختم شو. وحکا ابن عبدالبر الاجماع على ان لا تراعي رؤیه. ابن عبدالبر وایي چې دا ټیک خبره ده. قرطبي ابن عربي نقل کوي چې د خراسان او د ایران او د دې لرې مصر د دې رویت بدل دی، دا کېدلی نه شي. په دې وجه باندې صاحب د ابن حجر فتح الباري نقل کوي چې ان لكل بلد رؤیة وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حکمه. هغه وایي چې دا خبره مسلم هم نقل کړې ده، امام اکرمه نقل کړې، قاسم او سالم اسحاق چې دا کېدلی نه شي. د هر چا ځان ځان سپوږمۍ دي. پیغمبر د هر چا دپاره قانون پیش کړی دی، صوموا لرؤیتي وابطلوا لرؤیتي. امام نووي شرح مسلم کې نقل کوي او دغه شان نور کتابونو کې. لهذا بلاد قریبه او بعیده اعتبار شته دی. خو لیکن څومره دی نو بعضې وایي د قصر، بعضې 1500 میله. لیکن دا خبره دا خپله خبره کړې د خلکو. ظاهره خبره دا ده چې بلاد قریبه او بعیده دپاره خپل اعتبار دی. نن سبا اصولي طور باندې چې څومره په دې بلادو قریبه او بعیدو باندې سوچ شوی دی، د نیمې ګنټې نه بره د کمې وطنونو په منځ کې چې د نیمې ګنټې نه بره فرق وي، 45 منټه پورې تقریبا اختلاف نه راځي. د 45 منټ نه چې اخوا شي که نه بیا اختلاف راځي. په ایشیا کې چې څومره ملکونه دي د دوی په منځ کې اختلاف چې کوم دی نه 10-12 منټه شروع شوی دی تر 45 منټه پورې دی. په ټول ایشیا کې د 10-12 منټه اختلاف شروع شوی دی تر 45 منټه پورې دا سره اختلاف دی. نو دا اعتراض څوک نشي کولی چې کراچۍ او زمونږ په منځ کې نیمه ګنټه فرق دی. د کراچۍ او زمونږ په منځ کې نیمه ګنټه فرق دی. هغه چې د 45 منټ نه زیات وي نو بیا اختلافي مطلب شروع کېږي، او چې 45 منټه پورې او د هغې نه کمې پای کې نه شروع کېږي. د دې وجې چې څومره ایشیا ده، هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلنکا، نیپال او افغانستان، بیا چیچنیا، آذربایجان او شیشان او ماسکو، داسې پسې لاړ شه دا علاقې ټولې، ایران، دا طرفونه ټول چې دا په دې ګنټو کې چې کومه دی په 45 منټ په دایره کې چلیږي. په دې وجه دې کې اختلافي مسله نه راځي. زموږ د سعودي عرب په منځ کې 2 ګنټې فرق دی، 2 ګنټې. زمونږ د دوبۍ په منځ کې هم څه کم 2 ګنټې فرق. په دې وجه پای کې اختلاف دی خامخا راځي. پاتې چې سعودي عرب چې کوم ام القرا کلندر جوړ کړی دی، احسن فتاوا رشید احمد لدھیانوي کتاب الصوم ډېر ښه لیکل کړي دی، هغه 426 جلد نمبر 4. هغه وایي چې دا ام القرا کلندر چې کوم دی دا په تولید باندې امریکې جوړ کړی سعودي عرب لره په رویت باندې د دې وجې هغوی 2 ورځې مخکې روژه نیسي او 2 ورځې مخکې اختر کوي. هغوی 2 روژې همیشه وخوري.
ځکه چې ام القرا کلندر چې دی نو دا په تولید باندې جوړ دی، دا په رویت باندې نه دی، نو دا په 27-28 جوړ شوی دی. نو د دوی به روجه او اختر یا یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې راځي. همیشه اعلان کوي، پاکستان اعلان نه کوي، همیشه اعلان کوي چې یو روجه مو خوړه، یو روجه هر دویم کال باندې اعلان کوي یو روجه مو خوړه، په کلندر جوړ کړی دی. ته وایي دا خبره غلطه ده، دا خبره ټیک ده. زما سره پمپلیټ دی د برطانیې چې کوم دی، یو مسلمان دی، پروفیسر دی، هغه یو پمپلیټ لیکلی دی رویت هلال. هغه پای کې لیکلی دی چې زه لاړم سعودي عرب ته. په سعودي عرب کې ما د ابن باز نه تپوس وکړو چې تاسو روژه په څه نیسئ؟ په رویت. ما چې ته خو په سترګو معذور یې، ته رویت صحیح نه ایسته غلی شو، تا د رویت څه پته لګي؟ تا له ګوام نه راځي. وایي د هغې نه لاړم بله ټول هم دغه خبره کړه، ټول پیل شو. یو امام ابوبکر جابر الجزایري وایي د هغه نه مې تپوس وکړه، ما ته یې ته بالکل صحیح وی، سعودي عرب کې رویت موریت نشته، دا کلندر دی او په دې کلندر باندې کې مونږ میاشت ونی نو اعلان وکړي دوی به میاشت ولدی شو، او میاشت کې ونلدی شو دوی اعلان وکړي میاشت ولدی شو ونلدی شو. دا دوی د کلندر حساب کتاب دی. ام القرا دا کلندر جوړ کړی، دا په رویت نه دی، دا په ولادت باندې دی. د دې نه ټیک نه دی. نو احسن فتاوی علم نقل کوي چې دا ولادت دی. نو بیا ابن باز په تور کړه د دې ځکه تاسو پته لرئ د پاکستان کې دا وی کوم سفیر دی، نو د ابن باز پتاوی چې دا پتاوی ابن باز پای کې پتور کړه. تاسو ته وګورئ چې په سعودي عرب کې تاسو رویت وکړئ او اعلان وکړئ، مونږ پاکستان کې روزه کولی شو یا اختر اول چې نه چې ولي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. د عبد الله ابن عباس خبره وکړه چې روزه دا په رؤیت باندې دا وطن نیسي او دا وطن په رؤیت باندې به اختر کې، دا به سره به اختر کې او دا سره به روزه کې. ابي پتور دا پتوا دا پروفیسر د خبرو نه رست ورکړی ده. ته به هغه ته ویل چې دا ام القرا کلندر دا غلط دی، غالبا چې وسو دا کال نیم کېږي چې څه چلی کړی دی، ام القرا کلندر یې کټ کړی دی. وایي خو نور چې کوم دی په دغې کلندرونو باندې کلندر نه چلېږي. ما سه یو عربي یو کلندر ما ته معلوم دی، یو قانون چاته نه ښیم ځکه جاسې پالتو شی دی. نور بالکل حساب کتاب یې بالکل ټیک دی. حضرت علي ته منسوب کړی دی خو پته نه لګي، سند یې نشته، خو لیکن نو په هغې باندې بالکل حساب معلومېږي که نه چېرې دا روجه او اختر خو دا چلېږي نه، په شریعت کې نه چلېږي. بس مونږ هم استفادې کوو.